د نوح علیہ السلام په ذات چې کله رب ذوالجلال وحی لیږله جبریل علیہ السلام راغی ورته وی ته دا کلمه مبارکه ووایه چې لا اله الا الله نوح نبی الله. نو چې کله دا کلمات فرشتو واوریدل نو هغه دوو کلماتو سره دا کلمه یو ځای کړه. امام بخاری رحمت الله علیه په بخاری شریف کې کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم وقول الله عز وجل انا اوحینا الى نوح، لومبی د حضرت نوح علیہ السلام ذکر کئی پا کتاب العلم کے اولنی جل کے اولنی روایت کے د نور انبیاء علیہم السلام ذکر نہ کئی او امام بخاری رحمہ اللہ د نوح علیہ السلام ذکر کئی د دی وجوہات تی کافی وقت پہ لگی گی چی دا اولی ذکر کو اولنے کلمہ پا نوح علیہ السلام دا سی نازل شیو چی تا لا الہ الا اللہ وایا نوح نبی اللہ. کله چې ملائکو دا واورېده نو دایم ورسره شامل کړه د فرشتو زبردسته وظیفه ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله دا وظیفه تر دې ساعته پورې کوي. عبدالله ابن عباس صاحب نقل کوي رضی الله تعالی عنهما چې کله د ابراهیم علیه السلام دور راغی لوی امتحانو یولس امتحانات پہ اللہ پاک کړیو یو امتحان پکې د بچی د ذبح کولو چې دا اسماعیل علیہ السلام ذبح کا د اختر ورځو کې دا واقعات تاسو د خطیبانو نه اوره. عرض و مقصد میداری چې کله دې مبارک په خپل بچی اسماعیل علیہ السلام چاړه را کاږل او الله اکبر اوه نو دا کلمه ملائکو ته ډېره زیاته محبوبه شوه. نو دې مبارک څه دا اللہ اکبر اوی او فرشتو خپل وظیفہ کی شامل کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جبریل امین علیہ السلام دا اسمانون دا فضان راضی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور شروع کے دو والا دے رحمت للعالمین دنیا تا تشریف روڑو او دا کلمات و تفدی انداز باندې ذکر کړو چې کله رسول الله مبارک ته جبریل امین علیہ السلام دا کلمات بیان کړو رحمت للعالمین تعجب کې لاړ او داس مبارک او فرمایل لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم او دا ورسره ملائکه شامل کړه. دا درېمه کلمه ده دې ته تمجید وای د بزرګۍ او د عظمت کلمه ټول پکې د الله پاکی او بڑائی بیانېږي تسبیحات او تحلیلات پکې بیانېږي د الله کبر او لوی او بڑائی بیانېږي. نو دا کلمه مبارکه چې یولس کرته سوکسار او ماخام وای د دنیا او د آخرت دولتونه به ولا الله رب ذوالجلال ورکی دا ځان ته وظیفه کوي. یو بل کلمه ده هغې ته وایي یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. دا مونږ په دې تراویحو کې چې کله 2 رکعاته وکړو نو دا کلمه مبارکه وایو او چې 4 رکعاته وکړو عموما نو بیا مونږ په هغې کې کلمه تمجید وایو. د دې ټولو خپل فضیلت په خپل ځای باندې ذکر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام لا اللہ پاک 9 معجزے ورکڑے وے زبردست معجزے وے. یو معجزہ پاغے کے شکم دینو دا ہمساوا دا کنٹے مبارکے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دواری آنچ خوبا ہمدارند تو تنہا داری. دا د انبیاء علیہم السلام شایع نشان دے چې الله پاک ورته معجزات ورکي. په دغه همسا او کونټه مبارکه باندې یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام لیکل شوی. دا دومره برکات چې ته صادرېدل نو د دې کلمات او برکاتو
کم مؤمن مسلمان چې د یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام ذکر کوي نو د دا زړه به د الله په یاد باندې ژوندی وي او کله چې د زړه د الله په یاد او معرفت باندې ژوندی شو نو د دین امور الله جل جلاله اساني. دا چند کلمات مې ته بیان کړو ان شاء الله العزیز د وخت او د موقع مطابق کامله او پورا موضوع دا به بیانېږي. رمضان المبارک دی په دې کې تاسو ته ما هغه روایت بیان کو په کم کې چې د دې امت خصوصیات بیان شوي دي. الله جل جلاله دې په زمونږ عمل نصیب کی. رمضان المبارک دی حدیث پاک کې راځي دا روزه چې دی نو دا پنځمنا د اسلام کې او ډېر عظیم او اهم رکن دی او دا مدینه منوره کې پر رسول کریم علیه الصلاة والسلام د دې احکام نازل شوي دي او فرضیت د رمضان المبارک دا په مدینه منوره کې راغلی دی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.